یم طرف ته عقیقه چې کومه دی اوس ډېر کم کسان کوي حالانکه عقیقه ډېره ضروري دی بچیو دپاره لمسیو دپاره خپلخوانې دپاره عقیقه څه کله ته وکړې قسمه قسم بیماریو نه آفاتو بلیاتو نه ته محفوظ کیږي دا روایتونه څه وخت سي اوس گنجایش نشته زه ته بیان کوم عقیقه د انسان یو قسم ته انشورنس دی بیمه دی کل مولود مرتهن بعقیقته روایت کې مولا یې هر یو بچی څه دنیا ته راشي عقیقې نه ګراو کیږي یعنې د سویت عقیقه دې وکړله بچی د ګراو شولو کیږي خو حاجي صاحب داسې یاد زه روایت په مطابق درته وښیم چې مثلا پیغمبر ته یو کس راشي ورته چې یا رسول الله مشکلاتو کې هم تکلیفو کې هم پیغمبر ورنه پوښتنه کوي چې ته د عقیقه شوي دغه ورته نه دی شوي ورته هېڅ عقیقه وکړه سپین ږیری و 9 سال عمر و مطلب دا چې اول خو فضیلت دا لري چې بچی وشي 2 ورځې یې ونیوکه که نه شو تو ته کله مکامل وشه میاشته بعد یې وکړه دوی خو څومره زرې کوای شي بچي دپاره وکړه چاهې لور دی زوی دی المسی دی د لمسی دی وکړه ورباندې د موږ اکثر بچي اسپتالو ته دنګوو تکلیفونه منډې ترړې په کوو هغه نه یوه حقیقت څه ته په وکړې یاد وساته ډېرو بیماریو نه ډېرو اسپتالونو د خدای خلصوي همدغې حقیقي امثاله مو دغه ځای کې دا کوونی دی یو سهولت تاسو دا جوړ شوی دی د کومه قربانۍ چې ما تاسو کوو که نه دا قربانۍ کې هر 2 شیونه راتلی شي یعنې یوې قربانۍ کې تو عقیقه یا کېږي مغې قربانۍ کې تو قربانۍ یا کېږي خو شریکه نه چې چا څه د شریک کړی شریک پسه نه چې خپل ځان ته د خستې وي غوټ وي او وړوکی وي مخکې ایک یو عقیقه ورکې کېږي البته تو اکثر چې چا عقیقه نه دی شوي بچی وکړي د خپل خونې کې چا نه وي شي هرې قربانۍ کې وایي عقیقه ته وبس اشار کولی ٹھیک شو یعنی دعا چې کومه دی هر 2 دعاونې به په وایي قربانۍ دعا به په وایي عقیقې والا دعا به هم په وایي ویل عقیقې والا خپله دعا دی او بیا احکام چې کوم دي دي باندې احکام د قربانۍ والا جری کېږي مقصد دا دی چې مو یې که نه څه عقیقې کې هډوکې نه متېږي یو پلار مور نشي خوړی دا خبرې دا بیا نشته دي وشمه قربانۍ څنګه قربانۍ کې چوکې خروئ چا ته یې ورکوئ مغه په مطابق یې تقسیم کوئ مغه په مطابق یې ویشه کوئ